باب ما قیل فی الصواغ. دا باب دی د هغې څه په باره کې چې ویلی شوي د صواغ په باره کې. صواغ یا صواغ چا ته ویلی شي؟ زرګر ته ویلی شي. زرګر د زرګر په دې کې اصل کې امام بخاري رحم الله به په هر باب کې کومې جایز پیشې دي دا به ذکر کوي چې ګوره دا پیشه جایز ده، دا پیشه جایز ده، دا مکمل جایز پیشې ذکر کوي او په هغې باندې باب قایموي چې کله کله طالبان دا د علم نه فارغ شي نو د علم نه فراغت نه وروسته ګوره دا څومره جایز پیشې چې دي په دې کې د ځان له یو پیشې اختیار کوي او د خپل دین کار دی کوي نو دی دا مختلفې پیشې ذکر کوي. صواغ زرګر ته ویلی شي. نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې دا پیشه وه خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع کړې نه ده، دا هم یوه جایز ده خو دا اوسني ارامیتوب چې پکې نه کوي. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما طاووس د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل کوي قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل د مکې په باره کې چې ګوره دا لا یختلا خلاها درې واښه او دا به نه کټ کېږي. قال العباس عباس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام تر وفرمیل د الله رسوله الا الاذخر مگر سرګړی نه، یعنی دا ترې راته مستثنا کا ځکه سرګړی خو پېژنې که نه دا واښه چې کوم وشي د غرونو کې په ښکالی شي ورته تاسو وایي نو دغه سرګړی نه. پیغمبر علیه السلام فرمیل چې د دې واښه به نه کټ کېږي. نو عباس رضی الله عنه فرمیل الا الاذخر سوا د سرګړي نه ځکه دې ته زموږ ضرورت یې قبرونو کې لاندې خورو دا بروزه خوره کې که نه دغه شان په چتونو باندې له پاسه خورو بیا پې خاوره وراچو دغه شانتې زمونږ زرګران چې دی نو په دې سره سونه ولي کوي دا ځان ته بلی نو دا که مونږ نه کټ کوو نو مونږ ته بیا مشکلی نو دا ترې مستثنا شي. فانه لقینهم و بیوتهم ځکه دا د خلکو د زرګرانو دپاره د قین خو اصل کې هغه لوهار ته ویلی شي دلته د مراد زرګر دی. لقینهم ځکه دا د دیو د زرګرانو دپاره دی و بیوتهم او د کورونو دپاره دی. زرګران په دې اور بلې په دې سرګړي باندې په دې پشکالي باندې او بیا پې سونه ولي کوي او دغه شانتې بیا په دې د په کورونو باندې خلک په چتونو خورئ نو خلکو ته ضرورت دی. فقالو نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل الا الاذخر سوا د سرګړي نه، یعنی دا تې مستثنا که پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا تاسو ځان له کټ کولی شئ نو دغه ځای کې د زرګر هغه ذکر دغه ځای کې راغی نو دغه پیشه هم دا جایز ده. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابن شهاب اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله تعالى عنه اخبره ان عليا قال كانت لي شارف من نصيبي ان عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې كانت لي شارف زما یو اوښه وه من نصیبی من المغنم زما ریسی د غنیمت نه، زما د غنیمت په برخه کې پیسه کې ما ته هم یو اوښه راورسېده. وکان النبي صلی الله علیه وسلم اعطانی شارفا من الخمس او پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعطانی مال راکړه شارفا یو اوښه من الخمس په مال غنیمت کې د خمس نه نو دوه مې شوې، یو مې په مال غنیمت کې خپله حصه ورسېده او بل مې په خمس کې ورسېده ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام باندې او دغه په آل باندې ټبر باندې خاندان باندې زکاتونه او صدقې منع وي نو دیو له په مال غنیمت کې د خمس نه بیا حصه ورکړی کېده. کم چې مال غنیمت پر راغی دا به 5 حصې شو. واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى 5مه حصه به ترې ورکړی شو دا بیا په دې تقسیموله نو 2 اوښې مې شوې. فلما اردت ان ابتني بفاطمه کله چې ما اراده وکړه چې زه وصال وکم فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی علیه الصلاة والسلام زمو دی چې د هغې سره واده وکم نو چې اراده مې دا وه واعدت رجلا صواغا من بني قینقاع نو ما تیار کړه ځان سره یو سړی صواغا زرګر من بني قینقاع د قینقاع قبیلې نه دا مې ځان سره تیار کړه څه لپاره ان یرتحل معي چې دی زما سره لاړ شي زما سره غر طرف ته لاړ شي شاړې ته او فناتي باذخر او موږ سرګړی راوړو سرګړی ورېبم هغه ځان سره راوړم 2 اوښې په دې باندې بار کم
اردت اراده مې دا وه ان ابيعه چې خرڅ کړمه دغه سرګړی من السواغین په زرګرانو باندې او د هغې په پیسو باندې بیا واده وکم د نبي علیه الصلاة والسلام لور فاطمه رضی الله تعالی عنها د دې سره واده وکم واستعین بیا امداد والم په هغه پیسو سره فی ولیمة عرسی د خپل واده په ولیمه نو دا یو زرګر مې ځان سره تیار چې زما صلاح شي سرګړی موږ راوړو په زرګرانو باندې خرڅ کړو حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضی الله عنه فرمایا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایل ان الله حرم مکه الله تعالی حرام کړی د مکه ولم تحل لاحد قبلی حلال نو زمانه مخکې د چا دپاره ولا لاحد بعد یو نه زمانه وروسته د چا دپاره دې کې څوک جنګ جګړې وغیره نشي کولی نه مخکې او نه وروسته وانما احلت لی ساعتا من نهار دا حلاله کړی شوه زما دپاره ساعتا یو ساعت من نهار د ورځې کله چې نبي علیه السلام مکه فتح کوله او ګستاخان او ډېر هغه کسان چې هغه واجب القتل دا رالل او خانه کعبې پردې ونیوې دلته یې پناه واغسته لږ ساعت دپاره نبي علیه الصلاة والسلام دپاره حلاله شوه لا یختلا خلعه د دې واښه به نه کټ کېږي ولا یوزد شجر او نه به کټ کېږي شجر او ونه د دې د حرم شریف ولا ینفر الصید او نه به زغلی د دې نه ښکار چې دلته کې ښکار دی او ته بهر ته وزغلی د حرم د حدود نه بیا هلته کې دغه کې مړ کې بیا ولا یلتقطو لقطتها او نه به راوچتېږي لقطه د دې لقطه غورځېدلی شی د چا نه څه څیز پرېوتی بټپه ترې غورځېدلی ګړۍ ترې غورځېدلی دا به نه رالې الا لمعرف او د معرف دپاره جایز دي چې هغې بار خلکو ته تعریف وکړي چې خدای وبخه ما یو څیز موندلی دی ګړی دا شکل دی د چای زمانې اصول کوي نو دې دپاره یې راوچتولی شي خو چې هلته کې ته تعریف د دې نشي کولی نو بیا مه راله اوس خو چې راوچته کې هلته کې د هغې خپل ځای بس هلته خلک ځان رسي هلته بیا ګوري قال عباس بن عبد المطلب عباس چې زوی د عبدالمطلب و نبي علیه السلام تره ته وفرمیل چې د الله رسوله د دې واښه خو به نشي کټ کولی خو الا للسقر سوا د سرګړي نه کوم وچ واښه چې دي ولې للصاغتنا وللسقف بیوتنا دا زمونږ د زرګرانو دپاره او زمونږ د کورونو چتونو دپاره کورونو په چتونو باندې موږ ور واچو بیا پې خاور ور واچو او دغه شان زرګرانې په استعمال کې راوړي نو نبي علیه السلام د دې استثنا وکړه فقال نبي علیه السلام فرمایي الا الاذخر سوا د سرګړي نه فقال اکرمه وایي چې هل تدري تاسو ته پته شته چې ما ينفر صیدها بره چې ذکر وشو چې د دې ښکار به د دې ځای نه زغلی نو د ښکار زغلول څه دي نو دی د خپل طرفه داسې قسمه تشریح کې ګورئ هو ان تنحيه من الظل هغه دا دی چې ته د سوري نه لر کې چې په سوري باندې ښکار پروت دی ته یې لر کې وتنزل مکانه او د هغې په ځای باندې په خپله پړاو وکړې داسې به نه کې دی خپل سوري ته پرېږده او په سوري باندې پروت دی قال عبدالوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا هغه په خپل سند کې داسې ویلي دي چې دا سرګړی زموږ د زرګرانو دپاره وقبورنا او زموږ د قبرونو دپاره قبرونو کې مونږ دا بیا خورو